बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट नन जमून कम टॉपिक चिदे आगा फुली सिफोनिया दा फुली सिफोनिया वस मुंग ददी क्लासेस बुरू नो क्लासेस चिकम दे आगा रेडो फाइसी दे आर्डर चिकम दे ददी सिरे मेल्स दी दगशान फैमिली चिकम दा आगा रेडो मेलेसिस दी او जीनियस चिकम दे आगा फुली सिफोनिया दा मुंग वस ददी द अक्रेंस खबरों को نو فولي سيفونيا چې کوم دي دا میراین الګا دا صحیح دا دغه شان میراین چې کوم دي سالت واټر کې چې کوم دي دا فولي سيفونيا چې کوم دي دا پریزنټ دي دغه شان دي دا په اوشنز کې دا اټیجي په دې کې رایزایډ دي صحیح دا راک تا اټیجي یا سبسټریټم ته چې کوم دي دا اټیجي د دې سممبر چې کوم دي دا فولي سيفونيا چې کوم دي هغه سدي هغه ایفیفایډ دي ایفیفایډ مطلب دا دی چې دو دغه پلانټ باډي چې کوم دا اغا ادر پلانټ اټیج په بل پلانټ باندې چې کوم دی د دې دا باډي چې کوم دی دا اټیج دغه شان کوم د دې د جنرال سټرکچر خبره وکړو نو د دې سټرکچر پلانټ باډي چې کوم دا اغا پیلمنټس دا بیسل اټیجمنٹ ډیسک دی اوس دا دلته ګور داسې دا اټیجمنٹ ډیسک دی صحیح دا تاسو په نظر راځي ډایګرام کې داسې دی دا اټیجمنٹ ډیسک ته او تاسو ته په نظر راځي داسې دا رایزایډ دي اوس مون خبره وکړو چې د اټیچمنټ ډیسک څه ته ویلی شي نو تاسو ته خبره کوي دلته پوینټ وکړي دی چې دا نان سپټیټ دي نان سپټیټ مطلب دا دی چې په دې کې کراس وال چې کوم دی په دې کې موجود نشته بیا خبره کوي چې په دې کې برانچ دي او رایزایډ دي رایزایډ مطلب داسې غونتی رایزایډ دي چې دا بل شي ته چې کوم دی هغه اټیچ کیږي کا راګ ته یا ادر پلانټ ته صحیح دا اوس مون خبره وکړو دا ورټیکل فورشنز خبره وکړو نو ورټیکل فورشنز چې کوم دی ورټیکل فورشنز کې تاسو ته مون خبره وکړو په دې کې دا مختلف سایفونز دي سایفونز یو ټیوبز دي مینی سایفونز دي صحیح دا تاسو ته په نظر راځي مونږ مارکر چینج کو تاسو ته په نظر راځي دا چې کوم دي داسې دي دا سنټرل سایفونز دي یا سنټرل سیلز دي یا سنټرل ایکسس دي صحیح دا په سنټر کې دي اوس مونږ خبره وکړو چې سنټرل ایکسس دي خو دې نه سراونډډ صحیح دا د دې نه چې کوم دی سراونډډ دی هغه ته څه ویلی شي پیریسایټرل فیلمنټ صحیح ده نو اوس د دې نه ارد ګرد چې کوم دی دې کې یو بل فیلمنټ دی چې هغې ته ویلی شي داسې غوندې هغې ته ویلی شي پیریسنټرل سایفونز ورته ویلی شي صحیح ده دې ته څه ویلی شي د پیریسنټرل فیلمنټ یا سایفونز ورته ویلی شي نو مونږ خبره وکړه چې زموږ سره ورټیکل فورشنز کې یو سنټرل سایفونز دي چې کم په سنټر کې صحیح ده چې په سنټرل کې تاسو ته به کم په نظر راځي داسې دا سنټرل سایفونز دي دغه شان مونږ خبره وکړه چې په سنټرل سایفونز سره یو بل سایډ طرف ته چې کوم دی یو بل سایفونز دی چې هغې ته ویلی فیریسایټل سایفونز تاسو دلته وګورئ دا څه دی دا چې کوم دی دا فیریسایټل سایفونز دي اوس مونږ خبره کوو چې مونږ دلته ووایو چې د فولي سایفونیس دی فولي سایفونیس مطلب څه دی د فولي سایفونیس مطلب دی چې په دې کې مینی ټیوبز دي تاسو ته په نظر راځي ډېر شي ټیوب دي نو دې ته څه دي د سایفونز ویلی شي اوس مونږ وایو چې دې کې بنډل اف سایفونز دي دغه شان مختلف قسم کې فیلمنټس دي یا بنډل اف سایفونز دي مونږ وایو چې په سنټرل کې یو سنټرل سایفون دی چې هغې ته موږ سنټرل ایکسس سنټرل سایفونز ورته ویلی شو صحیح ده دغه سنټرل سایفون ارد ګرد چې کوم دی یو سایډ طرف ته چې کوم دی یو سراونډډ بای دی هغې ته څه فیریسایټل فیلمنټ ورته ویلی شي فیریسایټرل فیلمنټس ورته ویلی شي اوس مونږ خبرو دا د مونږ د ورټیکل فورشنز خبره وکړه اوس مونږه د کارټیکیټډ فیلمنټ خبره وکړو چې د کارټیکیټډ فیلمنټ څه شی دی دا بیسل فورشنز طرف ته یې سراونډډ دي چې هغه یو لیرز دي صحیح دا یو بیسل فورشنز دي ته ویلی شي لکه تاسو دلته وګورئ نو اوس مونږ تاسو ته کارټیکیټډ فیلمنټ چې کوم دي تاسو ته دا بلیک کلر کې نظر راځي ډایګرام کې دا مختلف قسم کې یو کور شیان تاسو ته په نظر راځي د بیسل طرف ته صحیح ده ټولې باډۍ تا ته افر باډۍ خبر نه کې تاسو د بیسل دا ځای چې کوم دی څه دی ویلی شي بیسلز دې ځای کې چې کوم دی دا بیسل نو دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي کارټیکیټډ فیلمنټس ورته ویلی شي څه ورته ویلی شي کارټیکیټډ فیلمنټ
کارټیکیټن فلم مطلب دا دی چې دا بیسل پورشن طرف ته یې صحیح د سینټرل ایکسس چې کوم دی یو بیسل پورشن طرف ته چې کوم دی یو نه سیوا چې کوم دی یو کارټیکیټډ فیلمنټس دي. دغه شان موږ اوس د ټرایکو بلاست خبره وکړو. نو ټرایکو بلاست چې مونوسایفونیس دی. مونوسایفونیس مطلب دا دی چې دوی چې کوم دی یو مطلب ټیوب چې کوم دی یا په دې کې دلته ډایګرام دی خو تاسو موږ وکړو چې دې طرف ته چې کوم دی صحیح ټرایکوبلاست صحیح دا ټرایکوبلاست چې کوم دی او په دې باندې هیر مختلف قسم کې. نو دلته څه دی و دې باندې یو فاین هیر لایک صحیح دا دغه شان دغه برانچز ته ویلی شي ټرایکوبلاست ویلی شي. د یو سپایرل نمبر آف اکسس دی دا یونی نیوکلیټډ دی او کلرلیس مطلب دی کې کلرز نه وي. دا هم د ټرایکوبلاست خبره وکړه. اوس مونږ د گروت خبره کوم چې د گروت خبره وکړو نو د دې گروت ته اوس ګورئ ځان پوه کوي چې د دې گروت چې کوم دی د یو سینټرل سایفونز دی صحیح دا شان دا ټرایکوبلاست انیشیل سیلز دی. دغه ټرایکوبلاست انیشیل سیل چې کوم دی دا اوبلیګلی چې کوم دی د دې ډیویژنز وشي صحیح ده لکه څنګه لکه دا سیلز دی دا چې کوم دی داسې شانتي اوبلیګي ډیویژنز وشي. دغه ټرایکوبلاست انیشیل سیل چې کوم دی دا بیا څه جوړ کړي ډیوایډ کړي یو فیلمنټ جوړ کړي چې آیا مختلف آیا ته څه ویلی شي آیا ته ویلی شي ټرایکوبلاست انیشیل څه ته ویلی شي ټرایکوبلاست انیشیل. دلته اوس ګورئ موږ ووایو چې ټرایکوبلاست انیشیل جوړ کړي دغه شان دی بیا موږ ووایو چې ټرانسولي ډیوایډ شي دغه ټرایکوبلاست چې کوم دی ایفیکل سیلز صحیح ده او دوی چې کوم دی یو لیټرل برانچ جوړ کړي دا تاسو په نظر راځي دا یو لیټرل برانچ چې کوم دی هغه جوړ کو. اوس تاسو خبره دلته وکئ که اوس تاسو دلته وګورئ نو موږ ووایو چې دا اوبلیګي ورټیکل ډیویژنز بیا وشي صحیح ده او دا څه یو فیری سینټرل سیل جوړ کړي صحیح ده د فیری سینټرل سیل جوړ کړي یا فیری سینټرل سایفون چې کوم دی جوړ کړي صحیح ده. نو دا موږ چې یو بل برانچ جوړ کو دغه شانتي د تاسو په نظر راځي ریډ کلر کې دا چې کوم دی سینټرل څه دی سایفونز دی. دغه سینټرل سایفون چې کوم دی ورټیکل ډیویژن او پیری سینټرل سایفون جوړ کړي دا تاسو په نظر راځي دا څه جوړ کړي پیری سینټرل سایفون چې کوم دی هغه جوړ کړي صحیح ده دا څه جوړ کړي پیری سینټرل سایفونز. دغه شانتي د پیری سینټرل سایفون نفس چې کوم دی یو بیسل طرف ته چې کوم دی بیا څه جوړ کړي یو بیسل طرف ته چې کوم دی هغه جوړ کړي کارټیکیټډ فیلمنټس او کارټیکیټډ فیلم دا کوم تر بیسل پورشن طرف ته تاسو مونږ ډایګرام دلته وګورو دا شانتي یو مختلف قسم کې داسې غونتې لیر جوړ کړي بیسل طرف ته دې بیسل پورشن د کارټیکیټډ فیلمنټس ویل شي صحیح ده. دا مونږ د څه خبر دا مونږ د گروت خبره وکړه موږ چې گروت چې کوم دی په پولیسیفونیا کې څنګه کېدی شي نو دا چې کوم دی ایفیکل سیل چې کوم دی پای کې ټرایکوبلاست انیشیل سیل چې کوم دی دا شانتي فیلمنټ جوړ کړي د هغې نه پس چې کوم دی بیا چې کوم دی بل برانچ جوړ کړي دا سینټرل سایفون چې کوم دی فیری سینټرل سایفون جوړ کړي او فیری سینټرل سایفون په خوا کې چې کوم دی یو بیسل پورشن دی هغې ته کارټیکیټډ فیلمنټس. اوس مونږ خبره کوو د سیل سټرکچر خبره وکړو دا چې کوم دی دا څه دی یونی نیوکلیټډ دی مطلب دا دی چې ینګ سیل چې کوم دی نو په دې کې صرف یو نیوکلیس وي کچ کم دی اولډر چې کوم دی یا اولډ سیل چې کوم دی نو په دې کې چې کوم دی صحیح ډېر زیات سیلونه لکه مونږ خبره وکړو دا ینګر سیل په دې کې یو نیوکلیس وي او په اولډر کې صحیح مینی نیوکلیس وي صحیح ده. نو اوس مونږ ووایو چې په دې کې کلوروپلاست چې کوم دی ډیسکاید کلوروپلاست دی دغه شان پیګمنټ چې کوم دی کلوروفیلز دی پکې کلوروفیل ای دی پکې کیروټین زینوتیفیل دی پکې فایکویترین پایکوساینین دی پکې او په دې کې چې کوم دی فایرونایټ چې کوم دی هغه ایبسنټ دی صحیح ده. ریزرو فوډ میټیریل چې کوم دی هغه پلوریډین سټارچ چې کوم دی هغه سټور کوي ریزرو فوډ میټیریل. نو دا مونږ د سیل سټرکچر خبره وکړه چې د سیل سټرکچر چې کوم دی ینګ سیل چې کوم دی هغه یونی نیوکلیټډ دی او دغه شانتي کومنګه د اولډ سیل خبرو هغه ملټي نیوکلیټډ دی. دغه شان په دې کې پیګمنټ دی کلوروفیل ای دی کیروټینز دی زینوتوفیلز دی پایکوریترین دی فایکوساینین چې دی له مختلف قسم کې فولیسیفونیا چې کوم دی د دې کلر چینج کوي یا د دې کلر چې کوم دی هغه د نورو الجی نه ډیفرنٹ دی بیکاز دے آر پریزنٹ ان کلوروفیل ای فایکوریترین ان فایکوساینین
ریزرو فود میټیریل چې کوم دی هغه پلوریډین سټارچ دی. صحیح ده. اوس موږ د ریپروډکشنز خبره کوو چې کله د ریپروډکشن خبره موږ وکړو نو چې میجارټیز آف سپیشیز چې کوم دی د فولیسیفونیا چې کوم دی هغه هیټروتیلک دی. هیټروتیلک مطلب دا دی چې دا ډایشیس دی. ډایشیس مطلب دا دی چې میل چې کوم دی هغه جدا پلانټ کې جوړیږي او فیمیل پارټ چې کوم دی هغه جدا پلانټ کې جوړیږي. نو دې ته ویل ډایشیس یا هیټروتیلک چې په یو پلانټ کې ریپروډکشن نه کیږي خو په جدا جدا کې چې په یو کې به سپرمیټیم چې کوم دی د میل پارټ چې کوم دی هغه پروډیوس کیږي او په بل کې به کارپوګونیا فیمیل پارټ چې کوم دی څه کیږي پروډیوس کیږي. نو دې هیټروتیلک. اوس سپرمیټنجیا څه شی دی چې دا د میل کم 6 ارګن چې کوم دی هغه ته ویلی شي سپرمیټنجیا. دا چې کوم دی فرټایل زی په دې فرټایل برانچ یو سپیسیفیک شاخ یو سپیسیفیک زی چې کوم دی هغه راغستو یو فرټایل برانچ دی. صحیح ده. په دې کې روزي مختلف قسم کې او اوس موږ دلته ډایګرام کې وګورو دا تاسو ته په نظر راځي دا چې کوم دی کم په سنټرل کې دي ته موږ سنټرل سایفونز ورته ویلی شو کم په سنټرل کې دي او د دې نه ارد ګرد چې کوم دی یو والز صحیح هغه موږ ویلي چې هغه څه شی دی هغه پیری سنټرل سایفونز دي. دا پیری سنټرل سایفونز دي. صحیح ده. نو دغه پیری سنټرل سایفون چې کوم دی دا څه پروډیوس کی سپرمیټنجیا مدر سیل چې کوم دی 1 2 3 چې کوم دی دا پروډیوس کی. تاسو ته په نظر راځي وی ډایګرام کې 3 چې کوم دی دا څه کو پروډیوس کو 3 دلتا 3 دلتا یو یا د یو نه سیوا 4 چې کوم دی یا 3 چې کوم دی پروډیوس کو دا سې د سپرمیټنجل مدر سیل. دغه سپرمیټنجل مدر سیل چې کوم دی یا فدر چې کوم دی ډیوایډ کی او پروډیوس کی نور سیلونه یو درې دغه 3 سیلز کې چې کوم دی دا څه دی سپرمیټنجیاز دی. او په دغه سپرمیټنجیا کې دنه چې کوم دی د میل فارټ هغه ته سپرمیټیم سپرمیټیم او د دې دا وال چې کوم دی رپچر شي د سپرمیټنجیا او سپرمیټیم چې کوم دی هغه بار تر او دا اکټیو شو. نو دا څه دی دا د میل فارټ دی د ته ویل شي سپرمیټیم. صحیح ده. مونږ وی چې this row of the cell is surrounded by pericentral the pericentral cells دي. صحیح ده. pericentral cells دي. خو دغه پیریسنټرل سیل چې کوم دی موږ وایو چې دغه پیریسنټرل سیل چې کوم دی د سپرمیټنجل مدر سیل پروډیوس کی یو یا 4 سپرمیټنجا چې کوم دی هغه پروډیوس کی. صحیح ده. دغه شان موږ وایو چې د سپرمیټنجل وال چې کوم دی هغه رپچر شي او ریلیز کی سو سپرمیټیم دای سره ریلیز کو سپرمیټیم چې کوم دی هغه ریلیز کو سپرمیټیم چې کوم دی هغه څه کو ریلیز کو. اوس د فیمیل پلانټ باډي خبره مونږ وکړو نو په فیمیل کې یو خاص برانچ دی پرټایل برانچ دی. صحیح ده. اوس ګورئ تاسو چې دلته یو پرټایل برانچ چې کوم دی هغه راواغستو یو سنټرل سایفونز دی او د دې نه سراونډډ چې کوم دی هغه څه فیرس سنټرل سایفونز دی. صحیح ده. اوس ګورئ چې په د بلیک کلر کې تاسو ته په نظر راځي چې دا څه دی دا چې کوم دی سنټرل سایفونز دی او د دې نه ارد ګرد سراونډډ چې کوم دی هغه پیری سنټرل سایفونز دی. نو موږ وایو چې دا چې کوم دی څه کې دغه پیریسایټل چې کوم دی دا څه کې 4 سیل چې کوم دی هغه پروډیوس کی. ډایګرام کې تاسو ته په نظر راځي چې 4 سیل چې کوم دی دا 1 2 3 4 سیل چې کوم دی هغه پروډیوس کو. چا پروډیوس کو د پیری سنټرل چې کوم دی د 4 سیل چې کوم دی پروډیوس کو. د دغه 4 سیل نه فدر چې کوم دی دا 7 سیل پروډیوس کو ډیوایډ کی او 7 1 2 3 4 5 6 7 دا پروډیوس کو او په دې کې یو لارج بیا د دې کې بیا ډیوایډ شي او پروډیوس کی یو لارج سیل جوړ کی. صحیح ده. یو لارج سیل دا جوړ کو چې په دغه لارج سیل کې چې کوم دی صحیح یو بیسل سیل دی بیسل پورشنز دی او بل چې کوم دی افر د نیک په شان چې کوم دی د افر ته څه ویل شي ته ویل شي ټرایکوګایني ته ویل شي ټرایکوګانی او د دې په خوا کې چې کوم دا څه جوړ کی ډیوایډ کی او پروډیوس کی سپروډیوس کی سپورټینګ سیلز دا څه دي دا چې کوم دی دا سپورټینګ سیلز دي. د دې نه فرست چې کوم دی کوم خبره اوس وکړو دغه سپورټینګ سیل ته مونږ فرټایل فیلمنز انفرټایل فیلمنټ هم ویلی شو. صحیح ده. اوس ګورئ د دې نه ارد ګرد چې کوم دی کوم خبره وکړو. صحیح ده. دا چې کارپوګونیا فیلمنټ دی د دې نه ارد ګرد یو کور چې کوم دی هغه تاو کې او دغه کار
ډیویژن وکړي او پروډیوس کړي او کور چې هغه کور ته ویلی شي کارفوګونیا کورینګ. صحیح ده. او په دې کې چې کوم دی یو داسې سیل دی دې ته اوسټیولز دې ته څه شي اوسټیولز ورته ویلی شي. اوس مونږ خبره کوو چې دا سپرمیټیم چې کوم دی دا د میل کمپارټ چې کوم دی دا ریډي دی دا اکټیو دی نو دا چې کله راشي او په دې اوسټیول په ذریعه دننه شي څه ته لاړ شي کارپوګونیا ته. په کارپوګونیا کې د افر پارټ چې کوم دی ټرایکوګایني ویلی شي. دغه ټرایکوګایني چې کوم دی ټرایکوګاین فرست چې کوم دی بیا چېرته لاړ شي دا بیا دلته راشي د بیسل پورشنز ته او په دې کې زایګوټ چې کوم دی هغه څه کې زایګوټ چې کوم دی جوړ شي. نو دا مونږ څه خبره وکړه دا مونږ د ریپروډکشنز خبره وکړه. د میل پارټ چې کوم دی ته سپرمیټیم او د فیمیل پارټ چې کوم دی هغه کارپوګونیا. اوس د فیمیل پارټ کې دلته زموږ سره سلایډ دی چې هغه وګورو چې څه وایي چې دا د فیمیل کم سیکس آرګن دی. صحیح ده. دا څه دی د فیمیل سیکس آرګن کارپوګونیا. دغه شانتي دا چې کوم دی په دې کې یو سپیسیفیک برانچ یو سپیسیفیک شاخص دی چې کوم دی او فرټایل برانچ دغه فرټایل برانچ چې کوم دی شارټ سي. صحیح ده. نو موږ وایو چې د اباوټ 7 د 15 نه والا تر د 7 سیل چې کوم دی د لینتي. صحیح ده. موږ خبره وکړل د 7 سیل چې کوم دی. صحیح ده. بیا څه وایي چې دغه 7 سیلز چې کوم دی دې کې ټرانسفر ډیویژن وشي کارپوګونیا انیشیل جوړ کړي. صحیح ده. دغه شانتي موږ وایو چې دا اوسفیر جوړ کړي. صحیح ده. اوسفیر یو فلک شیپ جوړ کړي. اوسفیر تاسو ته په نظر راځي دی. صحیح ده. چې کله وایي دا جوړ کړي دغه اوسفیر نو د افر چې کوم دی د افر الانګیټډ نیک ته ویلی څه ورته ویلی شي دې ته ویلی شي دې ته ټرایکوګایني ورته ویلی شي. او دا لاندې چې کوم دی دغه سپورټیو سیل چې کوم دا سټیریل فیلمنټ پیدا کړي. صحیح ده. دغه شانتي موږ ووایو چې په هغې ته څه ویلی شي هغې ته اوسټیولز ورته ویلی شي. موږ خبره دلته کړې وه چې کله د کارپوګونیا فیلمنټ چې کوم دی د ځانه داسې دا ډیویژن وشي او یو کورینګ یو فیلمنټ چې کوم دی ځانه چار چاپیره کې دی کور دی کورینګ آف کارپوګونیا او داسې د اوسټیولز دی به کې چې کله سپرمیټیم اکټیو وي نو دی ډایرکټ راشي چېرته په اوسټیولو باندې دننه شي کارپوګونیا ته. کارپوګونیا کې افر پارټ چې کوم دی دا ټرایکوګایني ویلی شي او دا بیسل پورشن په دې کې څه جوړ کړي زایګوټ چې کوم دی هغه پروډیوس کړي. دا مونږ د ریپروډکشنز خبره وکړه. که اوس مونږ د فرټیلایزیشن خبره وکړو فرټیلایزیشن کې مونږ وایو چې دا څه د سپرمیټیمز دی دې کې د فیمیل پارټ چې کوم دی کارپوګونیا څه دي په دې کې اوسټیولز دی ټرایکوګایني دی سټیرایل فیلمنټ دی سپورټینګ سیلز دی او بیسل سیلز آف کارپوګونیا دی. صحیح ده. نو اوس ګورئ چې کله دا سپرمیټیم راشي او سټیول باندې دننه شي ټرایکوګایني ته راشي د ټرایکوګاین نه پس تاسو ته په نظر راځي چې دا څه ته راشي د بیسل سیلز آف کارپوګونیا ته راشي. څه ته راشي د بیسل سیلز آف کارپوګونیا او یو زایګوټ جوړ کړي. نو دې ته ویلی شي فرټیلایزیشن. که اوس موږ ډیټیل سره وګورو چې اوس تاسو ته په نظر راځي چې دا څه دي دا سپورټینګ سیلز دي. دا موږ بار بار وایو دا څه دي د ګرین کلر کې چې کوم تاسو ته په نظر راځي دا څه دي. صحیح ده. دا سپورټینګ سیل دی. صحیح ده. دا چې کوم دي څه دي سپورټینګ. دغه سپورټینګ سیل چې چل وکړي اکزیلري سیل چې کوم دی څه کړي ډیوایډ کړي او ډیویژن وشي او اکزیلري سیل چې کوم دی هغه پروډیوس شي. دغه اکزیلري سیل. صحیح ده. دغه اکزیلري سیل چې کوم دی دا د دې سټیرایل فیلمنټ سره چې کوم دی فیوز شي. څه شي فیوز شي. چې کله فیوز شي نو دا څه جوړ کړي پلیزنټل سیل جوړ کړي. څه جوړ کړي پلیزنټل سیل جوړ کړي. پلیزنټل سیل جوړ کړي. صحیح ده. چې کله پلیزنټل سیل جوړ کړي دلته تاسو د ډایګرام کې ګورئ په دې کې مختلف قسم پلیزنټل سیلز دي. دغه پلیزنټل سیل چې کوم دی یو ببل جوړ کړي. کم ببل چې کوم دی هغه ته ګونوموبلاست انیشیل ورته ویلی شي. ګونوموبلاست انیشیل ورته ویلی شي. او دغه ګونوموبلاست انیشیل چې کوم دی فردر فیلمنټ جوړ کړي چې هغې فیلمنټ ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي کارپوسپورنجیا. په دغه کارپوسپورنجیا کې صحیح کارپوسپوري که نه. صحیح ده. او د دې نه ارد ګرد چې کوم والز دی هغې وال ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي پیریکارف. صحیح ده. پیریکارف ورته ویلی شي. او په دغې کارپوسپورنجیا
دا وال رپچر شي او کارپوسپور تی بهر ته راوځي. هغه کارپوسپور ته څه ټیټرا سپور ورته هم ویلی شي. نو دا موږ د څه خبره وکړه؟ دا موږ د فرټیلایزیشنز خبره وکړه. موږ وایو چې سپورټینګ سیل چې اکزیلري سیل، دغه اکزیلري سیل چې کوم دی پیو شي د سټیرایل فیلمنټ سره او د هغې نه پلیزنټل سیل جوړ شي. دغه پلیزنټل سیل چې کله دلته وګورئ نو ګونومیوبلاس انیشیل جوړ کړي. دغه ګونومیوبلاس انیشیل چې کوم دی دو کارپوسپورنجیا جوړ کړي چې په کارپوسپورنجیا کې دننه څه کارپوسپوري او د دې دا وال رپچر شي د کارپوسپورنجیا او کارپوسپور یا ټیټراسپور ته بهر ته راوځي. دا موږ د فرټیلایزیشنز خبره وکړه. دلته تاسو ته لیکلي چې اکزیلري موږ خبرو اکزیلري سیل چې کوم ټول د اپر سایډ صحیح ده. بیا موږ خبرو چې دا یو کنیکشن جوړ کړي اکزیلري سیل چې کوم دی یا سپورټینګ سیل چې کوم دی دا فیوشي چا سره سټیرایل فیلمنټ سره او دا پلیزنټل سیل جوړ کړي صحیح ده. بیا موږ چې دغه پلیزنټل سیل چې کوم دی ګونیموبلاس فیلمنټ جوړ کړي او دا ګونیموبلاس فیلم چې کوم دی کارپوسپورنجیا جوړ کړي چې پای کې دننه څه کارپوسپورز دي. نو دا موږ د څه خبره د فرټیلایزیشنز خبره موږ وکړه. که موږ اوس د اے سیکشوال ریپروډکشنز خبره وکړو دا سپوروفایټ دی ټیټراسپور دی ډایګرام ته ګورئ چې دا موږ راغستی دی دا څه راغستی دی موږ ووایو چې یو سنټرل صحیح ایکسیز دي سنټرل سایفونز دي او د هغې نه ارد ګرد سراونډډ چې کوم دی یو لیرز دي یا یو سیلز دي چې هغه ته موږ وایو پیری سنټرل سیلز وایو. دغه پیری سنټرل سیلز چې کوم دی ډیوایډ شي ډیویژنز وکړي او پروډیوس کړي صحیح شو. یو لیټرل سیل چې کوم دی پیریپرل سیل جوړ کړي صحیح ده. دغه پیریپرل سیل چې کوم دی د لپاسه کې په بلیک کلر کې دی دا څه جوړ کړي دا سپورټینګ سیلز دي دا څه دا سپورټینګ سیلز دي. نو دا یو دوه فیلمنټ جوړ کړي یو چې کوم دی هغه سمالر یا بل چې کوم دی هغه لارجلی لکه غټي مطلب لارجل سیلز دي صحیح ده. نو دغه سمالر چې کوم دی دا څه جوړ کړي سټاک جوړ کړي. دا تاسو په نظر راځي دا څه جوړ کړي سټاک سیل جوړ کړي او کم لارجر چې کوم دی سیل چې کوم دی هغه څه جوړ ټیټراسپورنجیا جوړ کړي. په دغه ټیټراسپورنجیا کې میوسیس وشي صحیح ده. چې کله میوسیس وشي فور سیل چې کوم دی یو ریډکشن ډیویژن دی فور سیل پیدا کو نو په دې کې چې ټیټراسپورنجیا دا وال رپچر شي او ستې راوځي ټیټراسپور چې کوم دی هغه بهر ته راوځي او یو ګیمیټوفایټ یو نیو پلانټ چې کوم دی هغه جوړ کړي. نو دې ته څه ویلی دې ته ویلی شي اے سیکشوال ریپروډکشن. بیا ورته وکړي دی موږ وایو چې دا پیری سنټرل سیلز دي. دغه پیری سنټرل سیل چې کوم دی ډیویژنز وایي شي او پروډیوس کړي یو ټو سیل یو چې کوم دی هغه لارجر یا بل چې کوم دی سمالر چې کوم دی هغه سټاک جوړ کړي او لارجر چې کوم دی هغه ټیټراسپور جوړ کړي. دغه ټیټراسپور کې میوسیس وشي ټیټراسپورنجیا کې ټیټراسپورنجیا دغه ټیټراسپورنجیا دا وال چې کوم دی رپچر شي او ټیټراسپور چې کوم دی هغه بهر ته راوځي او یو نیو پلانټ باډي جوړ کړي. دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي اے سیکشوال ریپروډکشن ان پولیسیفونیا. نو که تاسو ته څه مسله وي نو کمنټ کې زموږ نه کوېسچن کولی شئ. زموږ دا ویډیو چې کوم دی لایک کړئ شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. نو تھینک یو فار واچینګ جزاک الله والسلام.